د کندراتو منظر وړاندې کوونکي بل څه نه دي بلکې دا د ضلع مردان ټي بي کنټرول هسپتال دی د کوم ودانۍ چې په کال 1900 کې انګریز سرکار جوړه کړې وه. دلته دویم عمارت په کال 1992 کې جوړ کړی شوی ولې هغې هم خپل وخت پوره کړی او د خسته حالۍ ښکار دی. د ټي بي کنټرول هسپتال مردان ایم ایس ډاکټر نگار د ودانۍ او نورو مسلو په اړه سنو پښتونخوا ته صدارنګ ویلي دي. زمونږ مین ایشو دا نو هغه روټین لیب دی. روټین لیب چې کوم دی لکه زمونږ دلته کې لکه ټي بي پیشنټس راځي نو که فرض کړه د ټي بي دوانو د وجې لکه چاته جاینډس کېدی شي چا یوریک اسید سیوا کېدی شي یا د چا ګردو باندې لږ ډېر اثر پرېوتی شي نو د هغې ټسټونو دپاره موږ سره څه فیسیلیټي نشته. دغه رنګ معاینې او ټیسټونو لپاره راغلي د ټي بي ناروغۍ یو مریضه د بجلی نشتوالي له کبله په انتظار مجبوره ده. د مریضې مور بیبي خپل فریاد صدارنګ بیان کړی دی. زما دا لور بیماره ده او د دې ټي بي بیماري وه یو پیرې دوایي ورکړې ده او دوی ورته وی چې بیا راشه نو موږ اوس اکسرې ته ناست وو په 10 بجې راغلي یو او بجلي نشته دی نو د 10 نه په دې خوا 1 بجه شپه 3 ګنټې مو شوې. د یو ریپورت تر مخه خیبر پښتونخوا کې د ټي بي کنټرول پروګرام باوجود هم د کال په سر د ټي بي 93 زره 90 کیسونه مخته راځي کوم چې یو تشویشناک صورتحال دی. پکار ده چې د صحت په څانګه کې د انقلابي بدلون د دعوې کوونکې د تحریک انصاف حکومت ټي بي په رنګ خطرناک رنځ مخنی په لور هم پاملرنه وکړي. سنو پښتونخوا لپاره مردان ارشد علي خان.